د کرخې په غاړه خپرونه کې د شاهین بندري سلامونه او نیکی پیرزونې ومنه اوریدونکو. نن په دغه خپرونه کې باس کوو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سپین بولدک لاره، دغه دروازه چې هر ورځ په زرګونو خلک تګ راتګ کوي، کاروبار پې کیږي. په دغه پوله باندې وخت په وخت د بدامنۍ او د تشدد پیښې رامنځته کیږي او د هغې په نتیجه کې که یو خوا لارو تړل شي نو بل خوا د خلکو ولسي ټولنیز ژوند هم اغېزمن شي او د دوی کاروبارونو ته هم تاوان ورسي. د تیرې څو ورځو نه دغلته بیا د بدامنۍ پیښې رامنځته شوي دي. په نومبر کې هم د چمن او سپین بولدک لاره تر شاوخوا یوې ونې پورې تړلې وه چې بیا د نومبر په 21 پرانستل شوه. پاکستاني چارواکو د چمن سپین بولدک دروازه د نومبر په 14 له هغې وروسته وتړله چې د یو وسلوال په ډزو سره یو پاکستاني عسکر ووژل شو او نور ټپیان شو. دغه شانتي د دسمبر په 11 په بلوچستان کې چارواکو مشال لیډو ته ویلي دي چې دغلته د پاکستاني او طالبانو چې کوم ځواکونه دي یا سرتیر دي د هغې ترمنځ ډزې شوي دي او د هغې په نتیجه کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي او 19 پورې نور چې دي دا ټپیان دي. په دغه باندې بحث کوو چې دغه پیښې ولې رامنځته کیږي او د دې د مخنیوي لپاره تر اوسه څه میکانیزم ولې نه دی جوړ شوی او چې داسې وشي نو بیا د خلکو په ژوند باندې څه اثرات پرېوځي. ما سره د خپرونې لومبۍ برخه کې له کوټې نه زموږ خبریال ایوب ترین برخه اخلي او موږ سره به د پاکستان د کاروباریانو چې کوم چیمبر دی یا کوم سازمان دی یا کومه اداره ده د هغې مشر داروخان اسکزي صاحب هم راځي او د خپرونې په دې دویمه برخه کې به ما سره له کوټې نه د سیاسي او سیمه ییزو چارو شنونکي او خبریال سید علي شاه صاحب راځي. اورنګزیب کاکړ چې دی دا مقامي خبریال دی سره هم خبرې کوو او اسلم اچکزی د چمن اوسیدونکي دی او دغلته چې کوم د دکاندارانو کاروباریانو اتحادیه ده د هغې مشر دی نو مقامي کچه باندې په دغه سیمه کې څه روان دي د هغې نه به ځان خبرو. دا خپرونه تاسو د مشال ریډیو د سټوډیوز نه نیغ اورئ د کرخې په غاړه او موږ بحث کوو د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کومې تجارتي لارې دي او بیا د چمن په پوله چې کومه وروستۍ د بدامنۍ پیښه شوې ده چې په نتیجه کې 9 کسان عادي وګړي وژل شوي دي او تر 100 پورې زخمیان دي. د هغې په نتیجه کې دغه لاره هم تړل شوې وه او د دغې لارې تړل کېدو د خلکو ژوند هم اغېزمن کړی دی ګو چې دا لاره اوس پرانستل شوې ده. خو د دغې نه وروستو په دغه سیمه کې د امنیت وضع څه ده او دغلته د دغه ستونزو د هواري دپاره څه چارې روانې دي دغه باندې به خبرې کوو. یو دمه اخلو د دې دمې نه وروستو چې راشو نو موږ به د سید علي شاه اورنګزیب کاکړ او اسلم اچکزي سره خبرې کوو. د بلوچستان پښتون میشتو سیمو کې د امنیت د تازه صورتحال په اړه باندې موږ له حال راکوو. زموږ موضوع هم دغه د بلوچستان پښتون میشتې سیمې دي او بیا په پوله باندې چې کوم صورتحال دی د هغې نه تاسو خبرو. دا وخت موږ سره اسلم اسکزي صاحب د ټلیفون په کرښه دی. دا د دغه سیمې یو مقامي مشر دی او د کاروباري چې کوم مقامي اتحادیه ده د هغې مشري هم کوي. اسلم اچکزي صاحب تاسو ته ستړي مه شوي په خیر. جوړ په خیر. د ټول د مخه تاته او ټول اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. او ډېره مننه کوم چې تاسو وخت ویسته موږ سره خبرې کوئ. تاسو خو په دغه ځای کې ژوند تېروئ او موږ د دې مسلې د بدامنۍ د دې مسلې په بېلابېلو اړخونو باندې خبرې وکړې. د وروستۍ تازه پیښه چې شوې ده په چمن کې او دومره یو شمېر خلک پکې وژل شوي دي جوبل شوي دي د هغې نه وروستو ستاسو غونډه کې خلک کاروباري خلک مقامي مشران څه محسوسوي او څه غواړئ چې دا ستونزه هواره شي؟ د حکومت نه هم څه تمه ده د طالبانو د حکومت نه هم څه تمه ده څه ویل غواړئ په دې باندې؟ ډېره مننه. لومړی خو دا دی چې تقریبا په کال 2020 د 2 مارچ سره کوم وخت چې کورونا رااله د چمن سرحدي پوله پاکستاني حکومت بنده کړ. بیا په هغه کې موږ احتجاج وکړ پر لک مو کښېنوئ نو بیا زموږ په هغه کې زموږ کسان شهیدان کړلو. بیا دغه څه ونه چې در داننه ورځې پورې دلته حالات چې دي په چمن سپین بولدک په سرحدي پوله باندې ډېر خراب دی ډېر کړکېچن دی او خلک ډېر د بدامنۍ او د بېروزګارۍ سره مخامخ شوي. دلته که شا دی که ګدا دی که د هر دغه سره تعلق لري که ټرانسپورټر دی که موږ په ځایي ژبه کې ورته وایي لغړی مزدورکار که دا دی که تجار دی ټوله متاثره شوي دي. دا 13 ورځې دا کومه پیښه راله
دغه پریشانی جوړه کړه دې کې وطن شهیدان سو بېګناه شهیدان سو او تقریبا 25 نه زیات زخمیان شوي دي او لا ډېر کړکې چند او زموږ کاروبار تباہ کړی دی او زموږ روزګار تباہ دی امنیت تباہ دی حکومت هیڅ هم نه کوي حکومت صرف تماشا کوي دغه چې کوم مقامی انتظامی چارواکي دي ډیپټي کمشنر دی د پولیسو مشر دی د اف سی مشر دی د فوز چې کوم اداري د غیب مشران دي نو تاسو خو وخت په وخت احتجاجونه هم کوي د خلکو سره کې نه پاسیم دوی سي یقین دهاني درکړي دا دوی څه اقدامات کوي د حالاتو د خکولو لپاره دا یاد ټول کسان چې تا یاد کو دا ټول موږ ته درواغو د واده راکوي مشته دروسه پرې چې کوم واده زما سره کړی ځکه چې په وخت کې زه د آل پارټي تاجر لغړی اتحاد د کنوینر ولما چې دا ټول واده زما په موجودګي کې سوي دي زما سره عسکري قیادت هم کړی دی او د بلوچستان صوبایي حکومت هم کړی دی اف سی آرمي ټول را سره کړی دی خو دروسه پرې یو وادم وفا کړی نه ده ځکه چې د حالات دروسه پر کړکې چن روان دي او دا اوسم وایم بیا مې ویل دي کچېری د حالات د حکومت پاکستان په ش نظر نه وګوري او واقعي واده چې زموږ سره کړی هغه ته د پای ټکی کې نږدې دراغه ساته پر امن امان او په دې علاقې کې خوشحالي راتلل یو ډېر ګران کار دی او یو خبره بزبل یاد کوم ته چې دا کوم یاد تاسو افسران یا کو کرنل دی ک اف سی والا دی کا ډیپټي کمشنر دا خو راځي دا خو نوکران دي دا خپل نوکری پرد پر کې پاره کم چې پر کې خبره کې ولار سي لیکن موضوع او مسائل او مشکلات برته د تصرفات یو خو د دې لوی وجه دا ده چې پر موږ په منځ کې ډېر غټه به اتفاقی روانه ده د دې لوی اعلی عمل هم دغه دی اوس خبره داسې ده چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد اسف ویلي دی پرون پارلیمان ته چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر د سپین بولدک چمن د نخښت لامل بخنه غوښته ده د ویلي دي چې دا کار په غلط فهمۍ کې شوی دی او د ستونزه هواره شو غي زموږ مافي غوښته ده او دایره یقین دهاني را کړی ده چې بیا به داسې پیښې نه تکراریږي د دین مخکیم داسې پیښې شوي د خواجه محمد اسف په دې بیان باندې سوي او څومره باوري چې داسې پیښې به نور نه تکراریږي بلکې حالات به سمي هم بنرزه دا یو تضاد خبره ده د پاکستان وزارت دفاع کوم وزیر خواجه اسف او پرون بیان جاری شوی دی تاسو کتل سه په سوشل میډیا خبر رسنۍ کې جاری شوی دی د کندهار 302 کلی اردو کوم هغه چې کړه دی هغه دا ویل دي چې دا پیښه کې موږ هیڅ قسم لاس نه لرو دلته خو تضاد دغه روان دی چې دا پیښه چا کړه ده سوالونه خو دغه رافارېدل دي چې په دې کې دا څنګه واقع وسول او کدا واقع څه ویل هغه د چمن د شهر څخه تقریبا د آبادی څخه 12 کیلومتر لري د شروع علاقې د داخل تر تاریخواره د پاکستانی چارواکو او د طالبان درمنځ راغلي دي لیکن دلته بیا په شهر کې د توغندې چاره و توغندوري سوالونه خدا پیدا کیږي دا خدای اس بي ار د فوج کوم شوبه تعلقات هم چې موږ ورته اس بي ار هم د دې مذمت غندنه کړي د خواجه اسف هم کړي دا د پاکستان وزیر اعظم هم کړي دا چا کړي دا خو موږ دا سوال کوو موږ دا پښتنه کوو موږ دا باس خاص کول غواړو چې دا په پیښه چا وکړه طالبان کول اردو 302 وای چې مانه د کړي خواجه اسف وای چې دا هغه بخنه غوښه ده دا بخنه د رسمي تور راوړي د رسنۍ په مخ دی راوړي د کوم منځ کې چې کوم خلک ووجل شو د خو د غزې اوسیدونکو خلکو دا پښتنه ما د بل ملمنه موکړه د دې وجل شو خلکو سره د دې جوبل شو خلکو سره د دې زپل شو خلکو سره سم رسته کیږي یعنی د دې کورنۍ کنده مشوي د خو غمم په ور پغاړه شو او د خلکو چې کوم روزګار کو د غیدم به برخي شو نو د دې خلکو سره بیا سم رسته کیږي کنه کی د دې چې 13 واری چې ما یاد کې چې کوم وخت په کال 2020 یو دیشم جولای کې کوم واقعیا وسوله او په هغه کې بیا موږ احتجاج وکړ هغه من کوم شهیدان چې ولو او زخمیان چې دغه لپاره مختلف کوشش وکړ او د صوبایي حکومت لمن دغه نه یو کول نه 9 لک روپۍ واخستلې هغه د ټول شهیدانو ته اعتماد مرکه او زخمیان ته مرکلې لیکن دا اوس په پاکستان حکومت دروسته څنګه دی ویلي چې موږ څو کورنۍ ته څور کو یا نور کو یقینا د داخله چې ډېر پریشان په دې کې مزدورکار خلک ستا کاروباریان خلک ستا غمړ سوي دي زخمیان سوي دي بیا ځابل روزوارلم کوټی ته د کوټی ډراما سنټر چې دی دا زخمیان د ډېر سخت مشکل سره ولو یعنی عام خاص کم زخمی شرازي هغه ته کوم علاج ورکول او دغه ته هغه علاج ورکړل لیکن دای څه دی چې بالکل یعنی زموږ
سره داسې یو سلوک اوس روان دی د حیوانانو په شان روان دی. ما کوشش وکړ چې زه بلوچستان کې د ځینو چارواکو سره خبرې وکړم، خو بریالي نشوم. ته دغلته یو مقامي مشر ژوند کې، دغلته د کور دی، دغلته کاروبار کې د نورو خلکو نه به هم اورې، ستا به خپل هم پوهی په دغه مسله باندې، ستا په نیز باندې دواړو حکومتونو له څه پکار دي چې د دې څه قسمه پیښو مخنیوي وشي او امن راشي او د خلک خپل کاروبارونه په مخ یوسي. چې اوس په کار خو دا د دواړو حکومتونو، خو اوس موږ به دا ووایو چې آیا هغه حکومت که حکومت بولي، خو لیکن دا اول د واره د دا رقم پیښو مخنیوي لپاره د دغه لومړی د دغه پیښې تحقیقات وشي، د دې حقایق په منظر عام باندې راوړل شي. دویم په پاکستان کې د افغانستان سفارت او کنسولیت جنرالان دلې ناستي، د دې سره د دنیا په شان کوم سفارتي تعلقات وي هغه رقم د دې سره تعلقات وشي. او بل خبره چې الته چې زموږ کومې جوړې روغ کیږي د بارډر په متعلق لکه په خوا چې کېده په هغه شان نن سبا چې دی هغه زموږ کسان زموږ د خلک چې دی هغه د مذاکرات نه لري کړي دي او موږ په دا نه خبروي چې دا خبرې څوک کوي، دا فیصلې څوک کوي، دا جرګې څوک کوي. خو لیکن دا زه وایم که دا رقم دا خبرې پټ وساتل سي دا مسله به حل نه سي، تر څو پورې چې موږ ځکه چې د دې پیښې مالکان یو، د دې وطن مالکان یو، د دې خبرو مالکان یو، تر څو پورې چې ته اصل مالک وشي ته اچې نه دغه نه پوښتنه نه کوي، در هغه ساعت پورې حقایق نظر عام ته نه راځي او وطن په خوشحالۍ او سوکالۍ جوړېدلی نشي. ډېره مننه کوم اسلم خان صاحب، تاسو وخت وویستو، موږ سره هم خبرې وکړې، ستاسو ډېره مننه. مننه تا او د ټولو اوریدونکو نه. ډېره مننه. زه د خپلو ټولو قدرمندو مېلمنو ایوب ترین صاحب، داروخان اڅکزي صاحب، سید علي شاه صاحب او اسلم خان اڅکزي صاحب مننه کوم. ستاسو د ټولو اوریدونکو ډېره مننه کوم. هر چېرته چې ښاد آباد او بریالي اوسئ.